چرسیان د دلی په جنگ کې چرسیان ناس دي او مشر یو ناس چرسیانو ځان له یو دغه جوړ کړي مشر حضرت آی په کټ کې کېنولې دي ته غیر چاپر سید سن پیر تزه تلو منو ٹوخیگی نو آیا ہوئی چی دیکھئے ڈاکٹر دا پیو بھی اتنا بلغم میرے کولو نہیں کٹ سکتا کہ ایک تمہیں چھکڑے نال جتنی بلغم منے سٹی دالا بیل دنیا دا اسے ویم ہاں دا دریوال بوڑا خبر رایا دا شی مالتار و خپا ولی ویل استاز دا سڑی زامن ورکشو دا سڑی زامن اڈوشتا نا سڑی زامن ورکشو ابل اور دلتا یو جنگ را روان دو سوزکو کې خزه ناشتي او دوپړای پکې نو غالکان ورته دوپړای غږی او سوزکو کې خزه پټ ورمشتو سړو تم ګوري او دغه سړی ور سره دي نو چې زه پر عالم داسې جمعات تطلمن او سړی ته مې دا استادی دا سوزکه هداوږي ولولي دي مال دا خزه ډېره غوې مشوي دي زره او باسه په وخت سبکیږي د شالداد بابا پادیره کې بچ کیږي او د شاګودړ بابا پادیره کې بچ چل کیږي تاسو پوه شئ کیږي بس د ځان تماشې به کوي لاندې ایو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې دی سال دی وی پاس نسه د حال پښتنه کې چې لاندې راشه پته بدر تولې چرسیان ناشتي یو انګريز دی چې لګیا دی آرډر ورکړي دل انګريز نه بټوا پریوته د مشر چرسی راواغسته دی پتون لاندې یو سات پس هغه انګريز راغی ما نه بټوا پریوته هغه راواغسته ولې ور د نورو چرسیانو ورته وی چې بیخ تیوزه نه بدی ورکول هغه نه هغه انګريز 1500 روپول راويسته او د چرسی له ورکول ویل نالم زره ورکول ویل نالم یو نیم زره کړی ویل نالم لاړو انګريز انورو چرسیانو ورته مونږ لا بدی را کړی وی چې تا نه غسته هغه ورته زکه می وانه غسته چې د قیامت په ورځ به د دې عیسایانو پیغمبر عیسی علی السلام راشي او زمون په پیغمبر بداوو کی چې ستا امتی زما د امتی نه رشوت اغسته نو په 1500 روپے زخپل پیغمبر کا چکم د دوی پیغمبر تا چرسیانم داسي اوس خدا رامیان چې چرسی نه جمعات نه بکیړای پټ دا د بجلی استنی نه دي دا قسم په خدای دغه نه دا سيزونه او باسی دار اوس پدې دا او باسی او خرڅي اوس چرس خلال رااله اوس د پودرو داور دی د یو څو کسو مالدار کېدو د پاره په پاکستان کې د قوم بچی تباہ او برباد بیا دا پودر بار ملکونو ته وړي څوک دا جازونه زما دي ها لانچونه زما دي امریکې ته په سکیزي هغه ورځ د 4 کروڑ روپو هیروین سعودي عرب ته رسیدلی 4 کروڑ روپو چالتا ورسېدو پیسې رااله یو پکې ناستو او سړی نیولې رانیولې دي او په لوی غوامه ده ما ته دا چل ده مال الله پاکم سره تیکی کا یعنی بیت الله تمام هیروین رسول چې د مکه او د مدینه خلقم پودرز کی او په مکه کې دا کوي نن زمونږ بچی په تباش د مولیانو زامن د پیرانو زامن د میاګانو زامن د سیدانو زامن د خانانو زامن د دوی لوړه جنکوس کل شروع کړي محرم جلسو تراغلی شهادت فلسفه امام حسین باندې تقریر شیعاګانم کوي او سنیانم شیعاګانم لګیای سکینه خدایم سټ او با سچوم باسی سور لسوا کالو شو مولانا اشرف علی سے په یو کلی تیرے دال تب یا حسین ها کو جوړ دی ول داس چل دے ول محرم دے کړ ول خا سور لسوا کال پس دی کلی ته نن ته امام حسین د شهادت خبر را ورسید چې نن جاری او سور لسوا کالو والکا خلق مړو پسې جاری که ژوندو پسې جاری ها مړو پسې جاری قرآن ویلی دی چې امام حسین ژوند دی او دوی وی چې نه مړ دی قرآن ویلی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله. رزق ورکړی کیږي په جنتونو کې ګرځي. خدای وی هغه د جنت په باغونو کې دی او دوی وی نه مړ دی. تاسو خیال راغی؟ نو د یو څو کسو مالداره کېدو د پاره د قوم بچی تباش او دوی سره څه پکار دي؟ دوی سره پکار قید بید نه دی. ایف آئی آر پہ چاک کرو، ایف آئی آر پہ چاک. ما ته معلوم دی رستا سے ایف آئی آر، رستا سے ایف آئی آر مالی دلے دا د مولا کار دی. مولا جی کی دڑا لالے ویل نہ مردار ہے، ویل جون نور جمال آکھنے کے گدڑا لال تیرا پتر، ویل بنا پتر آکھنے ویچی. ہاں وہ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا. کتاب راغستے میاں سنو جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حالات. نور جمال جی جرتئی گدڑان میدڑان ہر طرح ہوا ہے. تاسو خیال رہا ما ته معلوم دی تاسو ایف آئی آر یو منٹ کې ویډ راش یو منٹ دې د پاره څه پکار دی؟ دې د پاره پکار دی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. میدان تیرو باسی چې خا تا دې روین کاروبار کولو ډیره خدای کړه دا سکتے ہوئے سره التا ہو. نن پدے بازارونو کې عام خرسی خزی خرسی خزی د چا خزی خرسی مونگا پختانا نین سره ته په سر مونگا پختانا خزا د 403 خرسی زم طلاق ته پختونه ته په سره په سر کړی د باګرو دلا مونگا پختانا د پختون خزا د پودرو پوره خرڅي د پختون خزا د شرابو پوره خرڅي مونږه پښتانه مونږ خپل عوام تر اوسه پورې په دیم پوه نه کړی شو چې زمونږ او د شیعو منځ کې څه اختلاف یا زمونږ او د مرزایانو منځ کې څه اختلاف یا زمونږ او د وابیانو منځ کې څه اختلاف. مونږ تر اوسه پورې دا خپل عوام چې دي په دې پوه نه کړي. بس خو جلسه دا پکې شور مور واچو ا د کونترو غوندې ها کو ها کو ها کو نه تاسو پوه نه مونږه پوه کور ته روان شي خې وې او بدې وې. تاسو خیال را هندوستړی خدای ناراض. عزیزانو څومره مذهبونه چې دي څومره مذهبونه د هر مذهب خپل پوپ مولا پادری برهمن اپریدا د هغوی عوام چې دي خپل مذهب نه دومره واقف دي چې تاغي سره خبره نشي کوي. عوام زمونږ عوام ټول بټیرباز یا کوتا صاحبان دي یا چرګان جنگي یا سپي جنگي یا مړزان جنگ. زمونږ عوام دا قرباني چې مړشي سلويخ پرزیدار زیارت پورز مونږ ورپسې ختم کو او سپاره ورپسې بخو چې خدای چا ټول عمر دغه کول اوس څه چل ور سره کوا. مونږ دا پوه نه کړی. سمونږ طبعی کمزوري دام چره ونوي چې دا سړی د دې قابل دی چې زه د پسې سپاره وایم او وې بخم. دا د دې قابل د ټول عمر څنګه تیر کړی د زندګۍ ریکارډ وګورئ. تاسو خیال راغی د ژوند ریکارډ یې وګورئ. نه مونږ هم دا نه کوو. مونږ وایو دعا وکړئ خایږي د شانه د مسلمانه سره چې کلمه خو به ویلي کلمه خو به کڑک سنگم ویله په قصه خانه کې کلمو کار کی. نو عرض میں دا عزیزان چې قرآن او پیژنه اول چې دا د چا کتاب دی. دا اول چرته بیا چرته راغی هغې نه بعد بیا چرته راغی
او بیا چال راغی او بیا په څومره موده کې راغی او بیا دا قرآن خلقو ته پیش څنګه کو خلقو ته اخود څنګه دا نن تاسو نه پوهیږئ تاسو ته پته نشته چراج کې زوما زه چې چرته پاتې کېدم هلته یو ګلجه وه د انګریزانو هغې کې یو پادري و انګریز و خو ډېره صفا اردو ورتله نو د هغه تقریر اورېدو ته به زم تلم د اتوار په ورځ به هغه چې ګلجه کې هغه تقریر کولو نو زه به م ورتلم تله خو هر ځای ته پکار مونږ که ملیان وی او تاسو قوم وی نو پکار دا و چې زه سنیمهال کې م ولاړ وی او تقریر مې کولی او تاسو هغه بني اسرائیل یئ که ما په بایسکوپ کې دننه وګورئ نو دا یقین به وکئ چې تقریر له راغلی دی وبه کوئ دا هغه ذلیل قوم دی چې هغه ورځ اخبار کې زما نوم راغلی او چې د شیعو جلسې ته به دی هم راځي دې ذلیل قوم چې کومه پراپیګنډه ما پسې کړې ده خدای دې دوی په ښه ورځ پسې ړانده کړي دې ذلیل قوم ته پکار و چې ما نه یې تپوس کړی وی چې دا اخبار کې بیان تا ورکړی پکار و که نه و پکار دا و چې زه د یهودو په معبدخانه کې ولاړم پکار دا و چې د وی سی آر په دکان کې زه ناست یم او وی سی آر والا ته ویم چې او د ذلیل بچیا تاله بل روزګار نه درځي چې د قوم بچی تباکه او بربادی لګي تاسو د وی سی آر په دکان کې چې ما وګورئ دا یقین به وکړئ چې د تقریر لراغلی کوي به چې وی سی آر لراغلی د ذلیل قوم زم نه معاف کړي ډیریانې په ما ورکړي دي چې د جمعې په شپه وی سی آر ګوري د ذلیل قوم زم نه معاف کړي چې زما په کور چرته په غلطۍ کې هم ټلویزیون نه دی راننوتی په غلطۍ کې دی نه تپوس وکړه سو کوئی پلانی ځای کې مې ستا په سر جګړه وکړه چې مولانا صاحب کور کې وی سی آر دی مولانا صاحب لوڼه کالج کې سبق وایي زما لوڼه کالج کې نه وایي دا ستاسو کچنۍ لوڼه وګورئ دا ستاسو لنډرې دا ښځې کچنۍ یم والله که زه پرېږدم دا د ایره منډۍ ډمې والله که زه پرېږدم د چا ښځه چې د ربړ کوناټي لګولي او په صدر روډ باندې ګرځي هغه راپاسي ما ته وایي چې ستا کور داسې دا هغه ذلیل قوم دا قوم که دا د سړي بچي وی نن به د دوی وزیر اعظمه ښځه وی دا د کوچۍ خبره ویل مبارک سه ویل ولې ویل اباد یې ملک سه دا کوچل ویل های وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک سړی دو پاتې نه ورشي هغه اجیانو نه تپوس وکئ چې کوم اجیان سږ کال عربو سعودي عرب ته تللي دي تمام عربو ورته وی چې لیس فیکم رجل تاسو کې د سړي زویه د وونه چې تاسو ښځه وزیر اعظمه کړه اوس را منډې وهئ چې جی اوبه نشته ډېر شکر دی چینی چې 12 روپۍ کیلو شو الله دې په 1200 روپۍ کیلو غوړي کې 300 واوړېده ډېر شکر الحمدلله بلونه چې ډبل راغله 45% د سوی ګیس بل زیات کړی دی که نه دی 45% د بجلی بلونه وګوره کم ځای ته ورسېده دا چا کړي ما کړي ورشئ تاسو چې چا پسې جاروګانې والې او ټوکرای ټوکرای ورته کېدئ هغوی نه د منډۍ پنجابي غویان جوړ دي 50 لاک تفي غویه ورسېده شرمېدل او پوس پرې کړ کله سودا په ابتاباد کې کیږي او کله سودا په لاهور کې کیږي دا ملک دی دا وطن نن د ځمکې په ملک صوبه سرحد عمره شرمېدلې صوبه نشته د ځمکې په ملک مونږ څه کړي ما ته خدا راغله تا منبر پلانې ما زما دا ومې پیړی توبه
خدای پرستای کې ودرېږم او نه زه منبر شم والله کې وستا مقابله کې څوک ودرو نه مالکه به ودرېدم نو د سړي زوی بنې زه پوهم چې په مرکز کې به م ښځې لاندې ناست یم او په صوبه کې به م خسیانو لاندې ناست زه پوهم نن به تاسو زه معاف کرایا دے زما مرګرو لا بتلے لا نا بجلی گھر نے کتنے لیتے نہیں ویلے بم کنه بم ویل بجلی گھر مولا په قسم رواغسته منبرانو خو ځکه په مولا خو ډېر زر تاسو لمن اړوي تا خان او نواب وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای خان او نواب ګنا نه ګڼل کېږي کله خان دا خانه بربندای نه جی پټه ده که خان د وښکونه غول را بیگی غول جی خان شات تر نه دی او زمونږ د وښکونه که شات را بیگی دی غول دی د وښکونه بیگی تاسو هغه یې کنه تاسو 200 کاله غلام ذهنیت لرئ تاسو آزاد نه یې آزاد قوم نه یې یو نه آزاد شوي خو اول د پیرنګیانو غلامان وای اوس د خانانو نوابانو او د جایگیردارو غلامان تاسو آزاد نه تاسو یې غلامان جاروکا تالیسک کټکولیان تاسو هغه مردار تاسو تر اوسه پورې ازادي محسوس کړې ده دیکھو وګوره نن ولې تاسو د الله په عظیم قهر گرفتار یې ولې زکا چې د الله اسرم پرېخوا او د بنده اسرم واغستا غریبی لري کول د خدای کار دی که د بنده کار دی تاسو په بنده پورې راو تړلو چې دا انسان به زمانه غربت لري کوي نو خدایم پرېخو او اسرم بنده کړو نتیجې خپلې ګورئ تماشې به د ځانو کوي چې تاسو سره به هغه څه کېږي چې په دې سړکو به بربند منډې واړوي لیوني کېږئ نن په دې ملک غریب دا حق هم نه لري چې پکې لاندې کېني خو که پکې چلئ هلته 1000 روپۍ بل پې راځي 1000 روپۍ به د پلار پیدا کوي کریڑا کې سبزی واچي الته پریدینا کارپوریشن والا ورپسې راشي چاله روډ بند روډ نه ده بند هغه ورځ دلته گاډو والا نیول یو لوی جلوس مخ پسې راغی هلکه څه چلم کړی دی وی جی آر څه رانه دغه ما وی لنډر لملار بنده کړې وه لنډر یې نشوې تېرې دی روډ نه ده بند ښځو لار بند ښځې نشي تېرې تاسو خیال راغی لنډر لملار بند کړی نو گاڑی کې تا نه پریدي په دکان تا نه پریدي که چرته ګنډه راوړې په لاره کې درته 200 ولاړ دي په هغې تا نه پریدي نو ته به پکې لاندې څه کښېنې یا به ته سوی ګیس باندې روټۍ څه پخه کړې وګورئ دا به تاسو ته یاد یا نه د انګریزانو په 200 کاله حکومت کې د جومات بمبه چې وه دا فری کړې وه د جومات په بمبې بل نه و وایه لکه تاسو دا بوډاګان د جومات بمبه چې وه انګریز به د هغې فیس نه اخیستو جومات له اوبه فری وي ہمارا نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے پاکستان د مسلم لیگ کو دور چې پراغ ہے پکار دا نه و چې د جومات بجلی فری کړی وی پکارو که نه